مفتي سے محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مفتی سے منگا یو سوال دی محمد بلال خبرې کوم. مفتی سے جنازه کې سوره فاتحه ویل دا جایز دي که مکروه دي؟ د دې مناسب بس وضاحت مفتی سے تاسو وکړئ. ډېره مننه. مع السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په جنازه کې د اول تکبیر نه بعد یعنی چې الله اکبر وکي دی اړومبي الله اکبر سره جنازه کې خلق سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك یا وجل ثناؤك وغيره نه بعد فاتحه وای. د دې حکم دا دی چې دا مستحب عمل دی. سنن نسائی جلد نمبر 4 صفحہ 75 کی پا کتاب الجنائز باب الدعا حدیث نمبر 1919 سیدنا ابو امامہ تنہو فرمائی السنت فی الصلاة علی الجنازت ان یقرأ فی التکبیرت الاولی بام القرآن مخافتتا. چې سنت طریقه دا ده چې کله خلق الله اکبر کی نو پړومبي تکبیر کې سورت فاتحه دی اویل خو په پټه خاموشه سره به وي. په جهر سره به سورت فاتحه نشي ویلې، په جهر سره ویل دا غلط دي. دغه رنګ صحیح بخاری جلد 113 کتاب الجنائز باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازه کې وی طلحه ابن عبد الله تنهو د ابن عوف تنهو طلحہ ابن عبداللہ ابن عوف رتنہ فرمائی صلیت خلف ابن عباس على جنازت فقرأ بفاتحة الكتاب قال ليعلموا انها سنت. وما د ابن عباس سے ابشات منذ کو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې د ابن عباس سے ابشات میں منذ کو هغه د جنازې په الله اکبر سره پړومبي تکبیر کې سورت فاتحه او فرمایلا او وی ویلا او اوچت आवाज سره ویل نو وی قال ليعلموا انها سنت. ودام دې د وجنه او وی چې خلق پوه چې پړومبي تکبیر کې سورت فاتحه ویل په جنازه کې سنت دي. د دې طلحه صاحب نبل روایت ته سنن نسائی کتاب الجنائز باب الدعاء اگی کې وی چې صلیت خلف ابن عباس على جنازه فقرأ بفاتحه الكتاب وسوره وجهر حتى اسمعنا فلما فرغ اخذت بيده فسالته فقال سنه وحق. چما د ابن عباس صاحب شاته منځ کو ناغي پوچت आवाज سره فاتحه وی وجهر او आवाज په فاتحه کې دومره تیز کو چې حتی اسمعنا مونږ ته आवाज وورو. فلما فرغ کله چې جنازې نه فارغ شونو ماته لاس 1900 تاسو مې ته کو چې تاسو خو د جنازې په اولنی تکبیر کې سورته فاتحه او فرمایلا. فقال نو ابن عباس ابو سنت وحق. سورته فاتحه د جنازې صرف په اولنی رکعت کې سنت او ثابت ده. دغه بل روایت کې هم وی چې فقلت تقرأ الفاتحه وما وتدو چې آیت فاتحه لوستوي قال نعم اغو او ما فاتحه لوستا په جنازه کې په اولنی تکبیر سره فاتحه ویل سنت دي. سنن نسائی کتاب الجنائز باب الدعاء. دا رنگ سیدنا سهل بن حنیف رضی اللہ عنہ وی مصنف د عبدالرزاق جلد 3 حدیث نمبر 2428 کې چې السنت فی الصلاة علی الجنائز په جنازه کون کې باندې دا سنت دي. دا طریقه دا هغه لپاره سنت ده چې په جنازه کې داسې وکړي ان یکبرا چې دا جنازه کون کې اول الله اکبر وي ثم یقرأ بام القرآن بیا دې سورته فاتحه وي ام القرآن سورته فاتحه ته وي چې څنګه الله اکبر وکړو نو الله اکبر سنت دي الله سجتاول بیا په دغه کې سورته فاتحه ویل دا سنت او مسنون طریقه ده. مستحب چې ورته وی سنت مؤکده واجب نه ده. ثم يصلي على النبي صلی الله علیه وسلم بیا به جنازه کوونکی په نبی علیہ السلام باندې درود شریف اولولي او بهتر درود ابراهیمی ده کوم چې موږ مانځه کې وایو اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد الى اخره. دا کوم درود چې عوام وایي اللهم صل علی محمد کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت دا درود من غلط ته دا نه ثابت.
د مانزه درود بوای. ثم یخلص الدعاء للمیت او بیا به د مرده لپاره د جنازه کوونکي په اخلاص سره دعا وغواړي چې اللهم اغفر لحینا ومیتنا وشاهدنا وغائبنا وغیر ذلک، یا چې نور څومره دعاګانې ورته مسنون یادي. خو بیا هغې دا وایي په دې روایت کې دا شرط دی چې ولا یقرأ الا فی التکبیرة الاولی، چې دا جنازه کې با سورت فاتحه نشي ویلې سوا د اولنی تکبیر نه، یعنی اولنی تکبیر سره فاتحه ویل ثابت دي، دا هر تکبیر سره فاتحه ویل دا غلطه طریقه ده، دا نه ده ثابت. ثم یسلم فی نفسه عن یمینه، بیا با خی طرف ته سلام جرباسی. دا مسنون طریقه ده چې په اول رکعت کې د جنازه کې دعا یعنی سورت فاتحه ولستی شي. دا خبره بیات ساته چې جهرن فاتحه ویل مسنون ندی. پاتې شو دا اعتراض چې ابن مسعود صاحب ابن عباس صاحب چې دا تیز باندې ویل دا، نو هغه کې دا ویل دي چې دا ما په تیز زکه وی چې دا خلکو ته سنت والے معلوم شي، تیز والے سنت نه دی، ویل یې سنت دی، قرائت سنت دی نه کې جهر. مستدرک د حاکم جلد اول صفحه 358 کې ابن عباس صاحب الفاظ دادي و انما جهرت لتعلموا انها سنه، وی دا ما په اوچت आवाज سره زکه اوې دا فاتحه چې خلک پوهی چې فاتحه مکروه نه ده بلکې سنت ده. امام ابن حمام صاحب حنفی دی، فتح القدیر جلد 222 کې اغیم وی قالو لا يقرأ الفاتحه الا ان يقرأها بنیه الثناء. وی احناف وی چې فاتحه به نشي ویلې مگر په قصد او په نیت ثنا سره. عند الاحناف هم فاتحه ویل په اولنی تکبیر سره جایز دي. امداد الفتاح شرح نور الازاح شرمبلالی حنفی صفحه 619 کې وی وجازت قراءه الفاتحه بقصد الثناء كذا نص عليه عندنا. حنفی عالم دی داوی چې پړومبي تکبیر کې فاتحه ویل په جنازه کې د ثنا په نیت سره ټیک ده. نص علیه عندنا احناف په دې تصریح کړی ده. امام ابن تیمیه رحم الله علیه په مجموع الفتاوا سوال نمبر 611 په جواب کې په جلد نمبر 24 کې فرمایي ثبت فی الصحیح ان ابن عباس صلى على جنازه فقرأ بأم القرآن جهرا وذكر انه فعل ذلك ليعلم الناس انها سنه، وذلك ان الناس في صلاة الجنازه على قولين منهم من لا يرى فيها القراءه بحال كما قاله كثير من السلف وهو مذهب ابي حنيفه ومالك، ومنهم من يرى القراءه فيها سنة كقول الشافعي وأحمد لحديث ابن عباس. ثم من هؤلاء من يقول القراءة فيها واجبة، ومنهم من يقول بل هي سنة مستحبة ليست واجبة، وهي أعدل الأقوال الثلاثة، فإن السلف فعلوا هذا وهذا، وكان كلا الفعلين مشهورا بينهم، كانوا يصلون على الجنازة بقراءة وبغير قراءة. حاصل د مسئله دا چې امام ابن تیمیه صاحب وی چې دا خو په صحیح حدیث سره ثابت دي چې ابن عباس صاحب په جنازه کې په اول رکعت کې په اول تکبیر سره فاتحه ویلې ده، لہذا مکروه نه ده، ثابت ده. بیا دیم ویل دي چې هغه په جهر کړی دی د پاره چې دا جهر سنت نه دی، خدا قرائت د سنت کېدو ښکارا کېدو د پاره په جهر وکړو. او دې زکه وکړو چې د جنازه کې د خلکو دوا اقوالو منهم من لا يرى فيها القراءه بحال، وی د بعضو خدا رائے ده چې د سره اړو قرائت د فاتحه په جنازه کې شتنه، کما قاله كثير من السلف وهو مذهب ابي حنيفه ومالك، څنګه چې د ډیرو سلف مذهب د لکه امام ابو حنیفه او امام مالک نه ظاهر دي. ومنهم من يرى القراءه فيها سنه كقول الشافعي واحمد لحديث ابن عباس، او بعضو وی چې دا قرائت د فاتحه په جنازه کې په اول تکبیر کې سنت دی، لکه امام شافعی او امام احمد رحم الله علیه مسلک. نو ثم من هؤلاء من يقول، بیا د دې اختلاف د وجه بعضو خلکو دا اعتقاد لرو، دا قول کو چې القراءه فيها واجبه. بعضی خلکو وی چې بغیر د فاتحه سره منځ نه کیږي، مطلب دا چې فاتحه ویل په جنازه کې واجب دي. ومنهم من يقول بل هي سنه مستحبه ليست واجبه. وی بعض علماء وی چې نه فاتحه ویل جایز دی خو واجب نه دی،
بلکہ سنت دی مستحب دی سنت مؤکدم ندی واجب و فرضم ندا فاتحہ وائل وهذا اعدل الاقوال الثلاثه ابن تیمیہ سے بوئی چھ بہتر قول دادے چھ جنازہ کے پڑنبی تکبیر سرا فاتحہ وائل مستحب دی سنت مؤکدہ ہم ندی واجب هم ندا او دغه رنگ مکروه هم ندا فإن السلف فعلوا هذا وهذا سلف کے دواړه عملونه موجود دي وكان كلا الفعلين مشهورا بينهم كانوا يصلون على الجنازه بقراءه وبغير قراءه کله چې دواړه عملونه په سلفو کې موجود دي نو دا خو ظلم دی چې یو ته کافر وي او بل ته کافر نه وي سلفو کې چې کم مسائل اختلافي دي بس پاره کې توقف کوا او په ټولو باندې عمل جایز غنا دا نه چې زما امام او زما مجتهد دا عمل کړي دی او دا بل نه دی کړي لہذا دا بل چې څوک کوي نو کافر دی نه انصاف سره خبره کوا او دا سه مسله کول پکار دی چې سبا د رب په دربار کې کولی شي امام مالک رحمت الله علیه د سیدنا ابن عمر بارک لیکلی دی چې کان لا یقرأ فی الصلاة علی الجنازه ابن عمر صاحب دا عادتو چې ابن عمر سے ابا په جنازه کې سورۃ فاتحه نه لوستا نو ابن عمر هم وړو کې سړی نه دی لہذا د فاتحه لوستل او نه لوستل دواړه ثابت او صحیح دي ګوره امام مالک سے موطا د امام مالک کتاب الجنائز کے باب دے باب ما یقول المصلی علی الجنازہ شاہ ولی اللہ رحم اللہ علیہ محدث دہلوی حجت اللہ البالغہ کتاب الجنائز جلد 2 کی ہوئی ومن السنت قراءت فاتحة الكتاب لأنها خیر الادعیت واجمعها چھ فاتحہ وائل پا جنازہ کے پا اولنی تکبیر سرا دا سنت طریقہ دا زکا دا پا طول دعاگانو کی غور دعا دا دا سورت فاتحہ او طولو کی جامع دا علامہ شرمب العلی حنفی عالم دے اگر پدی بارہ کے باقیدہ یو رسالہ و کتاب لکھلے دے النظم المستطاب لحکم القراءة فی صلاة الجنازت بی ام الکتاب لہذا دا طول تحقیق حاصل داشو چھ جنازہ کی پا اول تکبیر سرا پا ہر تکبیر کے نا چھ سلور وارو تکبیرونو کی جنازہ ہوئے نا صرف پا اول تکبیر سرا سورت فاتحہ وائل مکروہ ندی کسو کے بقصد الثناء او وی او کچرے بقصد القراءت وی دوال ٹک دے یو طریقہ پاکے ہم مکروہ نشتا البتہ کچا اونوے ہم جنازہ شوی دا واجب او فرض ندا نہ سنت مؤکدہ دا بلکہ فاتحہ وائل یو سنت او مستحب عمل دے مکروہ ندے بہرحال دا حوالے گورے التعلیق الممجد صفحہ 159 عمدۃ الرعایہ جلد اول حجت اللہ البالغہ جلد نمبر 2 صفحہ 36 الاستذکار دا علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ علیہ جلد 3 صفحہ 40 موطا امام مالک جلد 1 صفحہ 228 حدیث نمبر 19 مجموع الفتاوی جلد 24 صفحہ 88 الغنیہ لطالب طریق الحق جلد 2 صفحہ 410 امداد الفتح شرح نور العزا صفحہ نمبر 616 فتح القدیر جلد 2 صفحہ 122 مصنف عبد الرزاق جلد 3 صفحہ 489 صحیح بخاری حدیث نمبر 1335 سنن نسائی حدیث نمبر 1987